فرمایي مسالې خو اکثر موږ سره فقهي مسالې وکړي او صرفي نحوي په کوم سره راغلي فبسم الله کې یو اختلاف یا دوه اختلاف پاتې یو اختلاف دا دی دا بسم الله الرحمن الرحیم دا د قران جز دی او کنه او دویم اختلاف دا دی چې د قران جز شي نو د فاتحه جز دی او کنه دریم اختلاف دی دا چې د فاتحه جز هم شي د نور سورتونو جز دی او کنه دا درې دي امام ابو حنیفه رحمه الله او دلته لیکي چې قراء د کوفه قراء المدينه والبصره والشام وفقهاؤها تسميه الفاتحه جزنا نه دا غیر لیکل شوی دا د پاره د صورت او د بل صورت مال کې فرق راشي او د الله نه سره برکت حاصل کی په شعور ورغی لکه څنګه چې هر یو خاوند د عزت شروع کیږي د الله په او دا مذهب دی د ابو حنیفه ومن تابعه نو قراء د مدینی د بصره د شام د فقها بسم الله د فاتحه جز نه ده نه کوم لیکل شي د پاره د فصل ده لکه څنګه چې سره تبرک حاصلې مذهب د ابو حنیفه د دې په تابعداري کې بیا جهر بنګي بسم الله په زور نه وي دیو جمع شروع کو سبحانك اللهم وبحمدك پټو اعوذ بالله بسم الله الحمد قراء د مکه د کوفه امام ابو حنیفه د کوفه د قراء د مکه د خلاف فقها د کوفه چې د آیت فاتحه نه او د سورۃ نه او په دې باندې امام شافعي او دغه مرتضی په دې وجه باندې یې په زور وي بیا فاتحه نه مخکې بسم الله او احناف او سنت مؤکد او علامه بدر الدین علی او یو څو علما نور وي وهبانی والا چې دا واجب دي نو چې واجب شو نو بسم الله پات شو نو سړی په سجده ساه وکړي او غدریم مسلک ونه وی دریم مسلک دا چې دا فاتحه جز د قران هم نه ده او جز د فاتحه هم نه ده دا امام مالک او د ډیر علماء مسلک دی چې ایستله البته اعتراض راځي د قران کې لیک شوی دا د ما اعتراض په دې وخت تفسیری به ځای وي چې قران کو خالق ول پکار دي چې دا جز د قران ولې په لیک شوی دا د دې پیش لیکلو کې هم جز دا په ویلو کې هم جز دا څنګه وایي دا اعتراض په شارع دي په امام مالک سیاسي طالبان دي د اصول کتابونه ویلي دي پاکه دا معلومه ده چې قران ستوي منقول له نقل متواتر بلا شبهه په دې بلا شبهه رات پچاره په امام مالک نو که شاه بسم الله جزء منل هم کافر نه دي کچا ونه منل هم کافر البصره انما الکی او دلته نقل کوي وقالوا فما افتح السلف المصحف مع توصيف القران ولذلك المسكو امين چې قران نه ولې ویل کړه ابن عباس من ترکها چې پرې خو دا نو یوصل سوال لسایتونه کتاب الله یا دیاله سره کتاب وایي دا ما تاسو ته شاپ ویلي او دغه شانتي دغه تفسیری ثنا الله مصری او په دې کې خط تفصیل کین بیا په کې لري زیات جساس کړي ذهب قراء المدينه والبصره وابو حنيفه وغيرهم فقهاء الكوفه دي نسب الفاتحه ولا من غيرهم الصور والاكتفاء فعل التيمم في اسم القران والحق انها من القران وانزل الفصل بیا رسول نقل کوي محمد الحسن هغه د په دې کلام القران نه ولي شي دلیل دا قران دی نکا قران نره زکه چې صلیت خلفاوی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالف بالامر فلم يجر احد منهم بسم الله دا اختلافات دي دا وذهب قراء مكه والكوفه وفقهاءها والحجاز انها من الفاتحه دون غير من الصور كتبت للفصل بل وذهب جماعات انها من الفاتحه وقد يكون لكل سوره الا سوره التوبه وقول الثوري والمبارك والشافعي دا پکې تفسیری مسائل دا یو اختلافي مسله ده
او په دې کې جګړې مګړې د ښکار نو دا به صحیح وګورو بسم الله سره یو مسله پیدا وکړه بیا دا غینه ورستو بقره شروع کو د بقره په باره کې وم اتیایم نمبر دی د سورې مدنیونه د قران په سوراتونو کې وم اتیایم نمبر دی مخکې دنه شپږ اتیا راځي او د مکه معظمین شرالو پیغمبر اسلام نو ورستو مدینه منوره کې نازل شو او د سورې عنکبوت نفس منزل دی مدني او د مدني خو یو تاریخ خبره شو دویم پکې د منافقانو بحثونه شو دریم پکې احکام شرعي بیانول شو دا ټول د دې خبر دلایل دا مدني یو مسله شو او دې ته په حدیثو کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې او سورې آل عمران داسې مثال قیامت کې ورته سکونه بنسي انسان بخته ولړي لا په مرغانو باندې داسې سورې انسان به محبوس یو مسله دویم مسله چې کله بخاری وایي سورې بقره بوایي کنه بوایي دا یو مسله سورې بقره لفظ بوایي کنه د غوا سورۃ نو حجاج په خپل زمانه کې سورې بقره بنوي ښا سورې آل عمران بنوي ښا سورې پلان کې بنوي السورۃ التي ذکرت فيها البقره السورۃ التي ذکر فيها آل عمران لیکن امام بخاری ذات او دا عبد الله ابن عباس حواله ورکړي خبر خو بل څه کړه خبره چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې رمضان جمعه کو خمسه کې ولاړو حج کو په دې کې ولاړو هغه څوک چې په سورې بقره منزله ده نو دا ته ټپټه ودره ودره سورې بقره ویل او اضافه ته سورۃ بقره ته معمولی غوندي تعلق ده هغه سورۃ چې په بقره ده نه سورۃ ته او د غوا سورۃ ته د غوای مالک ده یا سورۃ غوا ده دا نو یا د پاره د غوا ده نه معمولی تعلق پیدا شي نه دا هم دې پکې دام لیکي اصل ټول په لغت رب قرآن جمهور دا وایي ويمكن یو په مکروه په اسلام کې رسول بیا ورسته نقل کوي چې په سورې بقره کې سړي تفسیر علماني ځنوي دا لنګ ابن کثیر وره قرطبي وره بعض اشیاء خو چې په دې کې زر اوامر دي زر پکې نواهی دي پنځل لس پکې اختمري خبري دي نغزر تاسو زر پکې اوامر زر پکې نهي زر پکې خبر او پنځل لس پکې امثال عبد الله ابن عمر په دې کې پادشه دي سو کالا اتکالا بتعال رواه في حديث المصرف بسم السلام القرآن لا تخلوف دا یو مسله دغه شان دي کتا سو ابن کثیر کو هغه تم دا سوې نه او په دې صورت کې دا مسائل شته الفاتحة وداعي نمونا وداعي نفس ذي فضل كلام ما يتعلق فزور ويل فعركات ويل نويل او بیا رسو د جهر او د نجهر بسم الله مبارک قرآن سنام و قبر تویل شویری او د دې فضائل بیان مشتمل على 1000 خبر و1000 امر و1000 نهي وقال عادونا دوسوا او واتي آیات الذي او ټول کلمات د وزر کلمې دي دوسوا یوش کلمې دوزر مشفق زرا دوسوا یوش او حروف کې 50 زرا او 500 بهر څنګه پکې ابن کثیر داغی نفس د مناسبت په لحاظ سره خلق لړای
دلته مناسبت دا چې تاوی الحمدلله رب العالمین. فاتحه مشتمله و په بیان د ربوبیت او په دې کې ایاک نعبد هم راغی. دلته وی یا ایها الناس اعبدوا ربکم چې هر کله الله رب شو نو عبادت وکړي. پرون ما تاسو ته مخکې عبادت څه ویل شي؟ یعنی احکام شرعیه عملیه په دنیا کې راوستل دي څه ویل شي؟ دې ته توحید عملی. او ربوبیت باندې آباد دي څه عبادت. نو چې هر کله الله رب شو نو عبادت وکړ شو اوس عبادت څه. دویم تا الطویل چې طلب د هدایت من الصراط المستقیم. نو مقاصد د دین مطالب یقینیه د هغه چې سوره بقره کې مشتمل دي. دارنګ په اخر کې ویلو په فاتحه کې اهدنا الصراط المستقیم او دلته مو هدل للمتقین تا ما تلارو خاين لار کوم یې څه دی هدل للمتقین. دا هغه مناسبت هم راشه یا بنا قول د مولانا د فنجبیر باندې هغه وایي چې په سوره فاتحه کې درې غلې ذکر شوي: گمراهان، مغضوب علیهم، ضالین او منعم علیهم. دا هغه یاداش په دې صورت کې روان دي چې خالص مؤمنان دي یو، خالص کافران دي دوا، او متردد دي منافقان درې. دا هغه یاداش حلته وکړه. د مقاصد په لحاظ سره ما پرون تاسو ته ویلو چې مولانا احمدی تاسو کې مستقبل په دې کې اصلاح یهود اول اصلاح یهود کو نبی اسلام چې لاړ شو مدینه منوره ته نو انت سوق آبادو مشرکان آبادو او يهود آبادو او يهود ته بری خلق علماء وي او داغي په مدرسو کې به مونږه ماشومان داخله ول داغي نمونه به مونږ خپل بچوري خودل داغي په وینا هم کار کاوه چې داغي اصلاح وشي د خلق او عوام اصلاح په خپل وشي. نو کله به داغي تیر شوی تاریخ بیان، کله به داغي قبایح بیان، کله به داغي معذابونه ایام الله یادي، کله به ایام الله پر اعلی الله یادي، کله به تذکیر وکړي نصيحت ورکړي چې د الله نعمتونه یاد کړي، کله به تذکیر به ایام الله د الله د یاد کړي، کله به د قبر او د آینده خبرو یاداش کړي. په دې په تذکیر کې مخاصمه شو او داغي اصلاح او داغي د کمزور بحثونه وکړي. دا پکې د ما قبل سره او کله بیا دا غټ مقصد چې د متصوب ول رحمت الله سی وایي چې د سوره بقره کې خلافت کبرا قائم ول. خلافت کبرا یو لوی حاکم یو لوی خلیفہ قائم ول. او دا نور په توحیدات اکه مولانا څه په تشبیر خبره کې نو هغه وایي په دې کې څلور مضامین دي. یو مضمون پکې د توحید دی یا ایها الناس عبدون شروع. دویم مضمون پکې د رسالت ته و ان کنتم فی ریب ما نزلنا علی عبدنا. دریم پکې وقاتلوا فی سبیل الله جهاد ته. څلورم پکې وانفقوا فی سبیل الله په دې جهاد کې پیسې لګول غواړي خرج کول غواړي نه کافي. بار تقدیر دا ټول مقاصد په قران کې شته. ایو ټکي پکې مان نه دی ویل تاسو ته خیم د مولانا مولوی مرحوم یو خبر پکې دوه ټکي یاد او هغه ډېر خسته خطبه لیکلې ده مقدمه لیکلې. هغه یو خبرداري کړي چې ترجمه نه کومه. مولانا سے وایي ترجمه نه کوم، لفظي ترجمه چې وته وایي هغه نه کوم. ځکه لفظي ترجمه خوري خلکو کړی دا نو زی سلام ول نو مې دا زه ترجمانی دا غوړې اعتراض جواب دې کې اعتراض یو سړی دې پويږي و اعتراض شو ترجمه نه کړی ترجمانی کړی ول چې طالب مولای نه داغه کړی په عربی کې چې وایي ضربا زیدون عمرو سبوي وهم زید عمر لرا وهم زید عمر لرا پښتو آیا زید ولګنه عمر ضربا کوم ضربا ورسته لا زید ولګنه عمر نک لفظي ترجمه وکړي د قران غ فصاحت د قران غ بلاغت هغه خلقو کې اثر کول هغه زو داغه مقصد بیانو. ترجمه خو شوی دا ترجمانی کوم یعنی مقصد د قران سره چې فصاحت بلاغت کوي نو خلق وزګر هغه د سمت صفات راوستو زمینه جوړ په دې پوښ نو یو ټکی خدای او چې کله ته لفظي ترجمه وکي او خلق مخاطبه شروع کی هیڅ وګورئ شي فصاحت بلاغت ولرته په مطلب مو
او دویم په قران کې سری دا قران کتاب نه دی په دې معنی باندې چې الله په خپل کتاب یا پیغمبر خدا ته ایتی وي یا جبرئیل ته دا یې راولېږو د وحي په شکل د تقریر په شکل نو تقریر بیا شوی دی نو په لیکلو د کتاب کې یو شان لیکوي او په ویلو کې بل شان لیکوي استاد سره مخامخ نه سم استاد نه نه ته ماته مخامخ نه سم خبره ته کوم او چې کله د کتاب په پلان کې رسي ویل او پلان کې داسې وي او پلان کې سوال کوي او پلان کې جواب کوي نو هغه یو شان دي خلک وي او چې کله سړی د خبرو کوي نو کله دې خو ګوري د خبرو کله دې خو ګوري خبره ده کله دې خو ګوري دا دویم ټکی نوري خبرې پکې مړي خو دا دوه نقطې پکې دروارګي د پاره نه کله کله دا دغه بدل شي کله سره مخاطب شي او کله متکلم شي او کله غږ شي کیږي د دې اصل وجه دا ده چې دا قران چې نازلې دو د پتور د تقریر راغی پتور د تحریر راغی چې لیکل شي کتابونه پیغمبر خدا ته وحی وشوله هغه وحی پیغمبر خدا ته مخاطبه شوله او هغه بیا لګي کله د خبر کې کله د خبره کې د خبره کې دا پکې یو ځای دا پکې دا او زه پکې یو زیاتی ونی خبر کوم دا پکې زیاتی اصل عربي خبره چې قران کې یو خطاس الشاوي الله سپوري قران چې راغله د په تور د برهان نه راغله ان دلایل عقلیه په تور د تیر شو اصطلاحات باندې دا د عام مخاطبو په شکل دي د په کول په شکل یو او دویمه خبره چې په قران کې انتها د فصاحت او د بلاغت انتها د فصاحت او بلاغت فصاحت معنی ټیک ټیک الفاظ د سویل شي پسې شکل د تفسیر مختصر ویلې نو ټیک ټیک الفاظ د کم لغت شوي د تسویل شي پسې ډیر مستعمل ډیر مشهور واضح دویم پکې بلاغت د موقع په لحاظ سره خبري د خيار خبري د قمقل خبري د متوسط خبري د ذهین خبري د غیر ذهین خبري دي توي د موقع مناسبه او په یاد دام یاد درا چې تلخیص وای مختصر مقول وای اطبق البلاغه بلاغه پدې متفق دي چې مجاز دا د حقیقتنا مؤثر او کنایا د صریحنا مؤثر یو سړی دغه توای تا قمع دام اثر دی او چې توای ته واحد دا خرب دی دا بیا انتها د مخالفت ته اشاره شو کنه پورا په دې خبرو باندې اصله کوي نه دا چې څوک ماهر سړی نه بری کوي دا مجازات وري په قران کې نو اطبق البلاغه على ان المجاز والكنايه ابلغ من الصريح والحقيقه تلخيص مختصر ګوره دا پکې په قران کې ډیر مجازات بیا کې تلخیص کو تو اول سره راغلي مختصر دی کو او په القران کثیر دا مجازات په قران کې بشمیر دي بشمیر دا هم یاد قران دغه مجازاتونه ټک او په دې کې فصاحت بلاغت دي سره هم متاثر کوي د قران چې ذکر او پای راکې نو الا چې د سرق او د نحو لهم خبر مخکې موږ اشتقاق نه پکې موي د نحو لهم د معنی او د بیان او د دین هم وي دې په ډېر خپوي دارنګ د لغت مسلې ورته معلومي دارنګ د معنی او د بیان نو دا ټول چې سره پاتې کې نه سندې په ډېر خپوي مؤثر کیسه نو دا شو تاسو اوس په الف لام میم باندې بحث الف لام میم دا د ځان لزان دي الف ځان لام ځان میم ځان څه وایي په جبه کې مقطعات قرآنیه مقطع لمانه پریک ځان او په قرآن مقطعات قرآنیه کټ کټ ځان لزان د قرآن نو دا ولې راغلی په پدې کې بلا مسالک دي کومګه به ځای راوړو کشاف راوړو به ځای کشاف ولې د سورۃ النور دي دا کوم سورۃ پاول کې چې راشي دا نور دا شاوې کشاف اگر چې به ځای په خپل دي خبره خلاف نقل کړي او اکثر علما به قائل سو کوئی دا الله په دې قسم خوري چون کې دا د الله د رمونو بسایت یا دا الله د کلام ماده او بسیطه الله به قسم خوري قسم می دی په الف لام یا دې وایي
یا الف لام میم باندې سورہ بقره یا دا الله نور دین الله لګلې الف لام میم دا الله او یا دا انسان او دا الله په منځ کې څه پټ پټ رازونه دي چې پاغي مونږ نه پوهیږو چونکه بیزایی والا په خپل شافعي مذهب دی او د شوافی او دا مسلک دی چې دسی آیاتو نشي په قرآن کې څوک نه پوهیږي عام په نه پوهیږي ویل شي لیکن دا بنه شي هغه وایي عام په نه پوهیږي د پیغمبر او د الله په منځ کې راز دسی وایي کله دسی خبره هم شي دا الله په دې منځان متاثر کړي ځان منتخب کړي چې لري په ور نه کړي څه پکې مشته لیکن بیزایی والا او د ډیر علما نقل کوي ابن تیمیه رحمه الله به ابن کثیر او زما استاد ابن تیمیه هم داسې چې دا د دې حروف نمونه الف الف حرف نه دی الف خو درې ټکي دي درې حرف دي حمزه او لام او د نوم چې کوم دی مسما چې کوم دی مسما حرف دی لا چې لا جا په دې کې الف راغلی اق حرف دی او دای نوم دی دا کشاف او بیزایی او ټول داسې و چې دا نوم دی یو خبره شو مسميات حروف اعتراض کوي چې په حدیث کې وایي نبی سم فرمایي لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف واغه حرف یو توته نو جواب کو دا د لغت ترجمه حرف طرف ته وایي نو لام حرف دی معنی یو طرف دی الف حرف دی یو طرف دی فا حرف دی یو درې طرف او یا مجازن چونکه مسمى حرف دی نو اسم ته مو حرف وي مجازن چې مسمى حرف شو نو اسم حرف دا دغه بیا به بحث کوو چې الک نمونه خودو نو د میم نوم دی کې خو او مسمى سره مفرد او نوم یې مرکب نو دا په دې نوم کې دا میم ولې راغی مخکې فلام کې لام ولې مخکې راغی نا مسما دی په دې اسم کې باول کې څنګه راوځي په دې لپاره چې دا اول نه پزین یقیني چې مسما ادا ده زه راشي دا بیا اعتراض چې حمزه خدا تا خدا سی ویلې چې په اول کې به مسما راځي نو په حمزه کې خو دې نه ویلې تل خو دې ها حمزه به ویلې ته حمزه هغه دا حرف مستحدث دی نه ویلي اصل کې دا حمزه د شان راغلي د پټه وسه ته په دې وجه باندې او په الف کې دا کار ورکو الف کې وته حمزه په ور کې ویل مې چونکې الف چې دی خپل مسما هغه ساکن دی په دا نشي کېږي دا په او اسماء ورته ولي وایو ځکه دا اسم هغه تعریف چې کوم طالبان بیان وایي ابي تعریف هذا الف هذا لام هذا میم الالف المیم کوم خواص د اسم دی هغه پکې دن دي تعریف د اسم دی نه پکې دن نه دي نو دا پکې اسماء یو طالبان بیان خبرو کړل اسم اوس ترجمه دا غي په صدا مسمى حروف څه مطلب دوه وجه خلک یو وجه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امي دی د مور چې پیدا شي متقصد شي او سره چې امي وي نو هغه د حروفونو وري خبره هو کوي اوس تاسو ته پوښتنه خبرې په خیر علی لاړ او را وای خبرې الګا تاسو کوم اول کلمه ویل دا د دې اول ټکی نوم سره ابو تاسو ور بخانه تسوي دا تسوي دا خو هغه څوک چې دا الف شو دا باش سکول تر غلي مدرسې تر غلي جمعه تر غلي استاد ته دا الف او دا با چې دا یې هر بری سپوي نبی کریم سم امي سره او د حروفونو دا یو قسم معجزه شولا په نسبت ر امیان ته چې نور امیان دا ټکي نشي ویلې او دې ویلې شي دا کده الله نه وي دا بس د حروفونو نه ویلې دا یو دویمه نقطه په کې دا چې دا قران آینده جوړ شي کوم دی د دې حروفونو دا یو او کم قران پټ باندې کوی هغه قران چې تاسو مقابله وکړي دا کلامي متحدى به دا کلام چې په دې تاسو طلب د مناظره او د مباحثه راځي مقابله وکړي دا څنګه شي دا سغراش لکه دا الله د طرف نه نوې
تاسو بدري مقابله لازمن کړي و ولې که دا خبره پکې د دینه جوړ دی دې کې پټ نه وته ینه دا خو هغه د عربي ټکی دي کنه نو پکې سړي هغه عربي ده نو تاسو عرب دی نو د عربي ټکی ول وای چې دا تاسو نشي ویلې نو د دینه دا معلومه شو چې دا څه دی دا د الله کتاب دی نو دې کې دوه کې شوی یو امي سره د حروف نور څنګه وای او دویم قران ټول د دې قسم حروف ولري او سره راغینه تاسو مقابله نشي نو دا دوه نقطې په دې او ما تاسو ته مخکې خبره کړې و د ابن جرير دا هغه ولدا ټول دې پکې دنه دا اسماء دي مسميات حروف دي دا او دا د الله د کلام مواد دي دا د الله د اسماء مواد دي دا نقطه دي پکې وي قسم په هم خرم دا دي پکې وي زمانو او د قومونو زمانو چې پلان کې قوم آباد دي د دې پکې هم اشاره دي او د امي سړي ټکی ویل د دې پکې هم وي قران دینه مرکب دي د دې پکې هم وي نو ته د یو ټکی نه ټولې وې دین لفظ نه امت لفظ نه یو لفظ نه دغه شل معناګان نه دا ټول دي پکې نه دا څوک وي دا ابن جرير صبري دا دې نو دا دوه نقطې به تاسو مخکې دي نو الف لام او د صفکم به زاوی نکات نقل کړي ښا الف د لفظ د الله لام د لفظ د جبريل میم د لفظ د محمد څه مطلب د الله طرفنا د جبريل په ذریعہ باندې محمد علیه السلام ته من جانب الله بواسطه جبريل الى محمد دا پکې بل نقطه الف د کوم دی نه ده کې همسه ده کنه دای دی کې حرف حق ته د مړی په اخر کې لام د خلی په دې منځ کې میم د شوند په دې سر کې نو څه مطلب د انسان ژوند چې را شروع کېږي د اول نه د منځ ته اخر ته ټول د قران سره تعلق ساتي ځه هم نکات نو بهر تقدیر نکات کې په ګړې یو د دې ذالک الكتاب لا ريب فيه او ذالک اشاره چاته ک الف لام میم د الله دی هغه ته بیان شي کدا د دې منزل نمشي یا د سورۃ نمشي د قران نمشي ذالک د الف لام میم سورۃ ته یا الف ذات د قران یا د مرکب څه دی کتاب ذالک الكتاب نو خلاص شي او ذالک من بیا اعتراض کوه طالبان مولیان کوي ته کله سره چې خبرې کوي دا دغه هاغه نو زاد دې لپاره هاغه زکه دغه هاغه نو هاغه څوک شو قران خدا دې لاندې دی بیا وته هاغه ولي وایي نو یو جواب دا چې هغه وته ذکر ما چې مرتبه او چته د عربی کې دا مادت ته یو شی دیوی خو ترجمه او مرتبه او چته وینه غته خلک ذالک ها د مرتبه په لحاظ سره پسند او دغه شانته په دې ضد کې وای هاذا دا دې سره نه لږ سره وای هاذا دا د سپکوالي لپاره دا وای او د عزت لپاره هاغه وای هاذا الذي يذكر عليه دا فیصله په خدای بیا دی سپکول لپاره حقیقت لپاره ملشي یو پکې ده که بعید بل معنا کې ذالک هاغه کتاب چې په تورات انجیل کې ویلو شرازی با هاغه کتاب ذالک الكتاب لا ریب فیه دوشو یا ویل لري دي چې هر کله وایو کې خبره او کله ویل شي ته ورسېدله او کوم شي چې ورسېږي الفاظ یورک شي نو چې ورک شو نو هغه لري ځکه چې په ناشه ده کنه ذالک کته وی زید وایون کی په لحاظ سره بحث کوم مای د وایون کی خبره خو د وایون کی خپل کوي خو شاته چې خبره کیږي نو دا غل لحاظ پکې وساته نو ذالک الکتاب او کتاب مون پر ویلو کتاب جمع دی په دې کې صورت نه جمع دي آیات نه جمع دي په معنی د مکتوب الف لام پکې ولې را نو کذالکم فلاشن الکتاب نو الف لام چې راځي په
نو جنس کتاب دا دی یعنی کتاب دا دی او دا یو عادت هم یاد لرا چې دا خبر دوړه ماری او بل پکې معرب باللام وی الف لام په داخل شنه بند وی دا کتاب دی بل کتاب دا کتاب دی ذالک کتاب خدا دی کتاب خدا یو نه نو تورات انجیل ما هغه کتابونه کامل نو په لحاظ د کمال باندې خلق وسوي خدام د عربی د سره خدا یو دی سره خدا یو دی ذالک نو دې اشاره شو چې ذالک دا کتاب دی کامل کتاب خدا دی یو خبره او بیا یو جمله کدا وی الف لام یو جمله شو څه مطلب هاذا الف لام دا قران دا متحدى به دي طلب د مناظره او د مباحثه تاسو نه پد شوی دی او جوړ شوی تاسو نه یو جمله شو نو دا ولې مقابله شکول شي دا کان الف لام میم دا کتاب دی چې په تاسو طلب د مناظره شوی دی نو ذالک الكتاب وقد کامل کتاب دی ته به څنګه مقابله وکړي دا ولې کامل دی نو لا یې شک پکې نشته ګنه شک پکې نه کامل دی او شک پکې ونشي خدل تقین متقین الله کوي نو چې کوم کتاب متقین ته الله کوي تاکي به شک وي او چې شک پکې نه نو کتاب کامل بنئ او چې کتاب کامل شو نو دا متحدى به نشو وای ولې نشو هذا الف لام دا کتاب دې په تاسو طلب د مناظره او د مباحثه شی او تاسو یې نشئ کولای نو ولې نشو کولای ذالک الكتاب دا پورا کتاب دی نو دا پورا کتاب مقابله کولی شي او چې پورا دی نو ولې پورا دی شک پکې نشته دی او شک پکې ولې ځکه چې خلق ته خود نه کوي چې خود هر یو جمله لګي دا بل په ځان پورې خلای چې ته دا کتاب چې سره طلب د مناظره شوی دی او د دې مقابله شي کولای نو کتاب خود کامل شي او چې کامل شو شک خو به خود نشته او چې شک په دې هدایت کوي کله دی غاړي کدا هدایت کې متقین او نو شک پکې نشته دی او چې شک بنی نه کتاب کامل شو او کتاب چې کامل شو دا الله کتاب څخه مقابله نشي کولای دی غاړي ورو کې دی غاړي هر خبره علی په ځان پورې ٹھیک شو سلور جملې مې ته وی کشاف او بیزای نو نه کېږي او ریب په عربی کې څه ویل شي موږ ته شک وایو او بیزایي ریب شک ته نه وایي ریب اصل کې قلق ته وایي پریشانی پرکالی وته دې ځکه چې او دا وسه خیر څوک او دا غي نتیجه صحیح شک لاول شک پیدا شي ورسره پسې کې څه پیدا شي قلق پریشانی نو په قران کې ریب نشته یعنی قلق او پریشانی نشته بیا خلق بحث کوي چې ولې پکې نشته اعتراض قرآن هو ان کنتم فی ریب کتاسو په شک کې یی و شک خوشته کنه ته څنګه چې نشته بدلته څنګه راغلی نو دوا جواب خلق کوي یو جواب خدای دې مشهور شک خو کوي خلق او محل د شک نه دی لا یتی محل د شک نه دی شک خو بکوي او محل د شک او دویم جواب دا دی چې دوه قسمه شکونه د سوقي کداس مطالعه کولا او مختصر مقول حاشیه کتلی یا د مولانا شاه شیخ الهند الفاظ قتل په دی وخت کې نغوي دوه قسمه خبري مولا شبیر احمد یو خبره وی شک من زکوي دا خبره ذهن نه مانی مستبعد دویم دا وی چې خبره خلق مني خو د وین کې بل اثر نه مانی نو قران کې شک نشته دی هغه شک چې قران وایي كنت پتاسو کې شک دی قران کې شک نشته دی پتاسو کې شک دی تاسو کې شک نه دی ځاله ان قران مضامین چې وګوري هر کله شک دی ولې شک دی تورات انجیل نے مضمون بدل لے مینا مسئلے غلط دي محل شک شو په دې شک نه پیدا شو او تاسو چې بنی آدم څنګه پیغمبر شو دا غیر فرضي وایي هغه د مرتابین مبارک بحث دی د مضمون په لحاظ بحث مضمون کو ټیک دی او د وایون کی په لحاظ تاسو شک نه وایي مغله دي په بحث دا پرې دوه لا دا یو بل اعتراض نحویان کوي چې لا ری فيه دی نه لا فيه ریبون ولې عادت خدا دی چې خبر پر اسم مقامات کې ظرف نه مقدم کوي لا فيه ریبون لا ری فيه وي لا فيه جواب دار کړه چې ګم تقدیم د محقق او تاخير مفید سوي ده حضرت
خالص په قران کې شک نشته مطلب څه شو یعنی په تورات انجیل کې شک شته یا غلط ترجمه نو ځکه ملاره پیږي الله پیږي موږ مونږ لکه څنګه چې قران فرمایي لا فيها غول شراب کې حلاکت نشته سردردي نشي مطلب د دنیا په کې شته کنه دا مطلب یو کدل تنویر مطلب چې په تورات انجیل مشک شته ځکه ملاره پیږي الله پیږي خدای نزلت مفتدار او بس هو قرآن سره خودلا بیا د طالبان مولیان ته معلومه ده چې حمل د مصدر مبالغه خو بوش دا جواب شو لیکن مصدر خو نه کتاب حادم دی خودون کې دی دا خودن نه ده خودن ولا خودنا مطلب شو قرآن خودن کو خودون کې نو دا عربی او عادت ته مجازات ما ویلو کنه د په مجاز یو څه مجاز عقلی دا حمل د مصدر مبالغه تن شو دا قران دومره هدایت کوي تبوی دا خالص هدایت ته هادی نه وي لکه د عربی او سړی د خپل یوخي بحث کوي انما هي اقبال زما د وختي څنګه نو قران کې دا خبر شته خدای مبالغه شو گویا د قران ټول هدایت ٹھیک شو متقین باب یوتقى افتعل مجرد وقا یقی وقایه وقا ځان وسه یقی ځان وسه وقایه اتقى فرق الصيام ان ساتلو فرق الصيام دیر ځان ساتل دا شو د ترجمه او مراتب مفردات بیزاوی ستوي درې مرتبه دي یو مرتبه د شرک ځان بچا د ور نزان بچا په آخرت کې او په دنیا کې د شرک دې تسوي قرآن وی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَأَلْزَمَهُمْ وَالْخَلَوَ اللَّهِ پَدِ خلقوری حقا وائنا چی پاگه سره بچ کی نو دا تقوی ځان بچ کول چې کوم دي د تصویر چې بغت پیدا شو په شرع کې ځان بچ کول دي د محرماتنا بترک الكبائر شرک پکې لم اوله بیا پکې غټ ګناهونه کبائر ځان بچ کړه ولو ان القرى آمنوا واتقوا کدا کله خلک ایمان راوړي او دې تقوام کړي کبائر نه کړي دریم مرتبه چې کوم نامناسب کارونه کنه هغه باندې کی واړه ګناهونه هم نه کوي غټ به هم نه کوي او بیا پکې د عبد الله بن مسعود خبر یاد ده تقوا ستوي بأن يطاع فلا يعصى چې منل بوي نافرمانی باندې وأن يذكر فلا ينسى یا دول بوي هيرول باندې وأن يشكر فلا يكفر شکریہ بوي ناشکری به سره چرته ني دا دریم مرتبه شولا چې دا درې ونه مرتبه به حاصله کې نو دې ته ټیک شو اوس کې یو سړی دی چې هغه متقین دي اوله متقین ته بدايت دي اوله وته حاصله دوی ورته حاصله دوی مو ته حاصله اګه درې ونه لپاره حاصله کې نو خدان دې متقین معنا ثابت قدم کون کې دې متقین څه کولای شي او بیا د متقی چې کوم دې هدایت ورته کوي نو په دې لحاظ اعتراض کو دا سړی متقی دی مخکې یو سړی کافر دی خلاف نه متقی ده هو المشرك شو اته هو المتقي نو جوابونه په کې راځي جواب دار چې دا هو المتقي ته ځکه ما آینده به متقی جوړیږي زه ته اوس متقی ویم من قتل قتیلا چا چې مړ کړي شي سره مړ کړي شي یعنی کوم سره چې مړ کیدون کړي آینده به متقی جوړیږي نو زه ته اوس ته متقی ما نو دې کې اختصار شو ایجاز شو او دویم نمبر دا عزت شو چې آینده دې متقی جوړیږي نو زه ته اوس متقی من یو پکې داغه عزت شو یو پکې ایجاز شو
خبره پوښي دا درې ونه تقوا مرتبه شو دا پکې یادوا چې دا تقوا او تلزیمي کې کله کله بیا په مقاله ذکر نو تاسو ته معلومات وي تاسو په هر وخت کې خپل خبره وکوي چې الګا دا کوم مرتبه تقوا شو دا کوم شو والمتقي اسم فاعل من قول وقاء والتقى والوقاية والصيانة وفي العشر اسم لمن يتقي نفسه ما يذل في الآخرة وله ثلاث مراتب تبقي المزايد المخلد بالتبذير الشرك والتلاوة الزمك والتقوى والثاني التجنب عن كل ما يوسم من فعله وتركه حتى صغير من قول المتعالي باسم التقوى بالشرع والمعني ولو أن القرآن والثالث التنازع عما يشتغل السر للحق ويتبطل إليه بشرائعه والتقوى الحقيقي واتقوا الله حق تقاته دائما يتزكوي دائما يزايد هذا مفردات القرآن حفظ الشيء ما يؤذيه ويزره يقال وصل التقوى في تعرف الشرك حفظ النفس عما يصيب في ذلك بترك المحظور بذلك مباحات المال والحلال وبين الاخره او بیا پس مرتبه جوړ ودلتا 552 دا د وقایت مسله او اوس متقی ستوي الذين هم بالغیب ويقيمون الصلاه آگه سان چی ایمان اوری اس کو دا متقی معنی دا شی بد نکوی نو دا سشی ورسته الذین بالغیب دا صفتی مخصصه شو بد خونکی نو خکیو کنکی نو ما یخم اگه دا متقی معنی دا شی چی بد هم نکی او خ هم کئی دا بصفتی مبین شی کرتے ہوئے تا خو پکی دلتا طول خنک ذکر کری هم دې ټول د بدو یادش کړی مې کړي مې کنه په نه پوښ یؤمنو مې ویلې نو په انسان کې بدن نظر کې چې امور قلبي دي اعمال قلبي کې وچت شي سره ایمان نو چې ایمان پکې راغی نور خبرې ته نور پکې تبان تا او چې بیا له مانځه په عبادت بدنیو کې وچت شي واسطو نور عبادت بدنی پکې تبان تا او د لازم په لاتو راغلو ان الصلاه تان الفحشاء والمنکر اچي ماوي ومما رزقناهم زکات وغيرها نور عبادت ماوي پکې دن نشو په دې لحاظ سره صفات مبینه یا صفات مقیده یا صفات مبینه ایمان پاروي کې څه شي ایمان د مجرد په لحاظ سره امن ته وي امن مومن تولی مومن ویل شي د مومن عادت ته د حدیث کې من امنه الناس على دمائهم ومالهم مومن څه تولی دا غنه يرهم ني د چا په وینه باندې او د چا په مال دې په پردې مال باندې ا دې په دې دوی کې دای د لغت امنتم من في السماء تازان دي خطه يعني امن او بعد فعل چې امنا يؤمن ایمانا او دا جو عادت ته چې دوهم دی راشي او ما قبل ته مکسور وي نو دویم سي کسره اول کسره وي نو دویم لفظ جوړي یا ایمان چې دویم ساکن دی ما قبل موصول نو بس جوړي امن الف بدی جوړيږي واو بدی جوړيږي نو امنا يؤمنو ایمان چې مو فاضي وي نو امنا او چې مستر وي نو ایمانن شو امن چې کوم دی متعدی په خپلم دی آمنا به دا ویل شو په خپل متعلق کیږي بل واسطه او په اصطلاح ایمان څه ته ویل شي بنا په قول د احناف باندې تصديق النبي فيما علم مجيء الرسول به بالضروره او ضرورت معنا موږ یقین ته وایو چې کومه خبره دی یقین په هغه پیغمبر ثابت نه هغه او شوافی نه چې بداهتن ثابت وي نو هغه زمونږ او د دې په منځ کې معمولی غوندي فرق دی
بدې زینو باندې بحث شروع شو ایمان ستوي التصديق إذعان حكم المخبر وقبوله وما في الشرع التصديق وما علم وجيه النفس ضرورة تفصيل في معلومة تفصيل وإجمال في معلومة إجمال وهذا مذهب جمهور الحق لكن مختلفون في مناطق حكم آخري خاص معنا كي خلاص رضي لكن ابن همام داسي 103 صفحه کې نو دا ما مسایره مروړه دا مسایره د پرته ده دی وغه دوړ خبرې دي لاول دا چې تصدیق د پیغمبر خدا دی رښتینی غنل دي د پیغمبر خدا په خبرو کې چې پیغمبر خدا راوړي دي او ضرورت ده ضرورت معنا یو ترجمه مای بداهتن او بل ترجمه بداهتن نه بلکې عوام کی خبر یو کني خبر خو یقین نو په دې مسلو باندې باندې بحثونه کوي او روان دي پسې او غد بحث کوي یقین باندې بحث کوي او بیا په دې کې وهذا الخلاف بين الشيخين او ذات روان وقد صعب المتكلمين تعريف التشريع غير طبيعي واختلف في تعريف الاختلاف وما صارت الحنفيه اكفاس والقطع بثبوت الامر شوافی وای چې کومي خبره د پیغمبر خدا نه بداهتن ثابت وي بداهتن مان عوام تی خبر وي خواص تی خبر وي اقبر او احناف نه چې یقینا ثابت وي که عوام تی خبر وي نو هم به منی کني خبر نو هم به منی جدي وهذا امر عظیم ګران شو ډېری مسالې دي چې عوام ته خبر نه او یقیني د دین نه نو تاسو په هغه څه کافر کوئ دې بیا ابن همام یو خبره کړې ده په دغه کتاب کې پدې کې هغه دا چې سړی نا خبر دی نو کافر بوته نه وي لاول به په کې چې دا خبره کوي شته مناسب بوته وینا او چې په قرآن کې شته دی او پس هغه انکار نو يجب حمله على ما دل عليه نو کې ثبوت ختم لان ما تکبیر التکذیب والاستغفار دا دا هو تاسو ایمان شي بیا ایمان تصدیق تا وي سو کوئی د جبه تصدیق سو کوئی د زړه تصدیق او سو کوئی تصدیق نه دی معرفت پیدا پکې هم خبر شته عام خبرې نه کوي عام مسلم سبق نو شو یو جهمیه او ترشید یا کوئی ایمان ست وي معرفت پوها زړه دې منی کنه منی په اسی پوه شي نمونږ وایي دا تاسو غلطي خبرې کوي پوه نه دا یو په اختیاري دي پوه بشي د پوه نه پس په زړه باندې ومانه رښتینی به وګڼي اکه یوازې معرفت شي نه بیا خدای يهود نصارا ټول ملي ایماندار ورته یعرفونه کما یعرفون دا پیغمبر دې پیژني لکه څنګه ځان پیژني نبي او مؤمن وایي کنه یا چې موږ پرون خبرې د پیغام کول لقد علمت ما انزل هؤلاء ته پوه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم فزوي نمن انکار ته کوي فزت وي یا د ابو طالب متعلق راځي ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا فدې په ما استادین په ټول دینو کې غوړه دي لولا الملامه وحذار مصبه خلق نم ملامت کړي ځلې نه کوله لو وجدتني سمحا بذاك مبينا دا د جهميه وسله معرفه دا عمل نه په مو وینا د زړه عمل دی نه دی او په نه بیا د زړه په عمل او کلا په لکه د خپلې تصدیق دی کله جبه تصدیق دی او کله زړه تصدیق دی کله دوه تصدیق دی نو محققین علما وی لکه ابو منصور ماتوریدی او دغه شانته ابو الحسن الاشعری چې اصل کې ایمان تصدیق زړه دی او دا اقرار په جواب باندې دا ولا شرط اقرار په جواب شرط دی په د باندې دغه مسلمان یې کدو څه کار دی هم ورته مسلمانو الا میراث ورکو په د جنازه کو په د بسې بمون کو د فقط د جمعات دیدو چې د خپل اقرار نو اصل ایمان تصدیق څوک د شوی دا د متکلمین او محققین ابو حنیفه ته منسوب الشهید منسوب او اقرار پکې شرط عام په قهوه ایمان تصدیق د زړهم او تصدیق د خلیه نو په دوړ اعتراض راځي چې هر کله تصدیق ایمان شنت په احکام د اسلام یوازې په ایمان تصدیق ولې جوړوي مې هم دې خبره دا شرط دی
او چې کوم خلک وایي تصدیق ایمان تصدیق د زړه هم دی او د خلی هم دی نو کوم سره چې حالت اقرار کړي چې تاسو ته کافر وایي نه نو تاسو وته نو یا خو اقرار ختم وې دا ساقطي کی په حالت مجبوري لیکن دلته وتفق دلته کې مسایره کوي مولا علی قاری هر څه وي چې په دې وخت اتفاق د تاسو ته پوښتنه چې لکه مؤمن یې مؤمن اګه وای نه نو په دې وخت کې چې تاسو مطالبه وشو نو اقرار بلازمان کې په دې وخت کې بیا څه شو په دې کې اختلاف دی چې ایمان تصدیق دی که معرفت په دې کې اختلاف دی تصدیق ایمان دی او تصدیق دی نو دخله او کده زرو اک مجموعه نو څوک چې معرفت ته جهمیه وي څوک چې اقرار دخله دی یوازې دام یو قوم پر شوی دی نو اغي پس مرجئه مدغه ته مونږ ایمان نه ول بیا خو منافقان کرامي خطا شو کرامي مؤمنان شي نغه ایمان په قسمه دی یو ته ایمان منجئ وي یو ته ایمان غیر منجئ نو داخلي اقرار چې ایمان شته خو منجئ نه دی او اذا زو سره ماشي ایمان منجئ نو کرامي یوازې خپل تصدیق ته وي جهمي یوازې معرفت ته وي او زمونږ واځ علماء کې شي مې تصدیق فقط تویل شي اقرار ولا شرط او فقها وي دواړه دي ٹھیک شو عزت شو نو جهميه سوي معرفت او ابو منصور ماتريدي یا ابو الحسن الشري او ایمان تصدیق دزړه او دخله دا وګړه شرط عام فقها وي ایمان تصدیق دخله او دزړه ٹھیک شو بیا هغه نفس یوازې اقرار ته ویل شي کړنه دا اوس پکې بل یو دوه ټکي پکې دوه یو ته معتزله یو ته خوارج خوارج ایمان تصدیق دی دزړه اقرار دی دخله عمل دی دراس کو دا ایمان او چې یو پکې نه نو کافر وي که تصدیق قلبی نو کافر که اقراری نو کافر که عمل نو کافر معتزله وی تصدیق دے اقرار دے عمل ولا شرط دے دغه تصدیق به ال معتبریږي چې عمل وسره نو که اعمال نو کافر کو بینا شرط نه موجود شیخ او شیخ ایمان خوشته خو شرط موجود نه دی خلق الاشقا دی مو تصدیق او اقرار دی عمل دی خدا عمل شرط ګرځي نه دی نو که تصدیق او اقرار او عمل نو به کافر کو څنګه تصدیق ولا خوشته کنه او نه به مسلمان کو شرط نه موجود شي د معتزله خوارج کې دوه فرق دي ها یو دا چې خوارج وي ګناهونه دوه قسم نه دي یو قسم دي ګناهونه دي او کبیره تصدیقونه او تقسیم لا کبیره او صغیره او دویم تصدیق او اقرار عمل درې اجزا شو او معتزله وي تصدیق او اقرار وشو او عمل ولا شرط شو چې دی ایمان تبع ال ایمان ویل تصدیق او عمل وسره دی وجه مرتکب د ګناه کبیره څه دي څوک چې دغه غلط دی دا کمار دی خوال سوی کافر خوال سوی کافر معتزله سوی نه مؤمن دی او نه کافر دی نه مؤمن دی او نه کافر مؤمن ځکه دی چې عمل اشتري کافر ځکه دی چې عقیده او اقرار شته کنه د دنیا حالت شو او په دنیا کې به دوه قسمه خبرې کاوه معاملې او ته مسلمان کوا جنازه ته کوا کافر څه نه دی غم خالي وسره کوا خو ګره قیامت په جهنم ته ځي اټول بر جهنم ته نه دی او جنت جهنم ته ځلاشي مرتبه به کومه د جهنميانو کافرونو خدا جهنم ته ځي تر وختو نه دي خوارج موي نه راوځي دی موي نه راوځي خوارج څه کوي کافر شو دی وای نه مؤمن دی او نه کافر دی او د قیامت دی دې ځوي المنزلتا بالمنزل دا دوه مرتبه کومه کی مرتبه بنیادی چا خبره دي واصل د عطواز سوکو د حسن بصری شاګر نو حسن بصری قول خداوا چې کوم سره مرتکب د ګناهونو کبیره وي نو د منافق دی نو دوه تبل سو ویل فاسق نو کته چې هغه ته منافق هغه د درې مرتبه باندې استاد او شاګرد دوه شنته جوابونه خلک کوي چې هغه ته منافق په معنی کافر وي مرتبه نه مانی منافق په معنا د کافر دا خو ته حسن شو
بیا ورو چې شرقایت ګوري حاشیه سره ګوري یا مولا علی قاری ګوري 170 صفحه لري جلد اول نو حسن بصری د خپل خبرینه واپس او خبر دغه یو حدیث ته چې آیت المنافق 30 اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا خان د منافق درینه سعید بن جبیر راغی د حسن نه سبق اعطوا تورث نو یا کو کافر دی کنه منافق دی کافر دی هغه ښه د حضرت یوسف علی السلام درو په باره کې د څه خیال دی چې پلار پیسې ویلو وېسو نو سړی پوښ نو واپس خبره رجوع وکړه سیوته مؤمن خبره پوښ نو دا مسله شولا چې مرتکب د ګناه کبیره د خوارج پر شو کافر شو دا معتزله په معنی نه مؤمن او کافر او حسن ویلي اعتذر عنا واسل زمون د مجلس نه ځان شو د معتزله یو بنیادی مسله تقبلها او دویمه مسله پکې نور هم دي چې د الله صفات نشته دي پوهشته معنا مستری پوهشته او ریدل شته لیدل شته خدا مرتب دی پچا په ذات الله صفات نه پات نه دا چې فلسفیان هم دا وایي دا الله پوهشته خو صفات نشته دي امو الله هم شته صفات هم شته او صفات په نفس الامر کې موجود دي او دا آثار په چا مرتب دي په صفاتو او کدا څوک صفات زائد مني او څوک نه مني نه پدې کې به د کفر مسئله د گمراهۍ مسئله نه کې پوهه مني خدا پوهدو منشف د صفات ته او ذات ته معتزله او ذات ته فلسفیان او ذات ته مو صفات دي دا پکې نور څنګه څنګه شو دا دین ته وها سبب یا پکاريږي بیا پکاريږي دا مسئله به څه کوي او دا بدسي لکه زما د استاد پښتون مولوی صاحب خبرې کولې دا موږ تاسو ته تیار مړی ګورې تیار د ډېر مطالعه او د کتابونو د کتونه پس تاسو سبق جوړ کړئ نو تاسو په دا وایي چې دا خو دې آسان کار دی کتاب براوالم د بینم هر ځای کې بینې دا وړی دي تیار نو مطلب مې راستوي چې تاسو ما یو کتاب او د بل کتاب حواله درکړي دا سو مسلکونه پکې ډېر پډا غړا خوارج سوی معتزله سوی جهمیه سوی کرامیه سوی سنیان سوی په سنیانو کې فقها سوی او دا قاعده کتابونو زبون سوی نو بس دا زموږ مسلې شوي زموږ د ایمان دا او په ایمان کې بیا د شوافی او مسلک شو چې کومه خبره ثابته د پیغمبر ندی بداهتن ابو باندې امو چې کومه خبره ثابته دي یقینا که بداهتن یو کنه او خبره او بیا اعتراض راغی چې دا ابن همام په دا قید کې غوډو چې په لکوېږي ته به پوها بیا هم نه وایي کافر کوي یو خبره اوس پکې بل خبره کوم کمی چې ایمانیات دي هغه نه مانی نو منل پکار شو نو که اجمالی و اجمالی به مانی که تفصیلی و تفصیلی دا ټکی په کې کتابونه مانی وایي سودی خبر کړئ نه ځکه چې الله دا نه دی چې ما کتابونه دومره دي خبره پوښي نو آمن رسول الله بربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه څومره نشته نو چې کومه خبره په قران کې اجمالاً وي نو اجمالاً به معنی چې تفصیلاً وي تفصیل قران یې تفصیل کړی تورات شته او دا شته انجیل شته میدان شته زبور شته صحف ابراهیم شته صحف موسی شته دا تفصیل نو وضاحت نه کوي چې کوم ځکه تفصیل دی چې موسی پیغمبر دا عیسی پیغمبر دا ابراهیم پیغمبر چې کوم ځکه وضاحت کوي تفصیل وي چې کوم ځکه اجماع فرشته دې فرشته سونه دي په خبره جبريل په کې وایي ما یاد دی میکائیل ویل چې کوم نه ورسته او تفصیل سره ان اجمالا نو ایمان اجمالا که تفصیلا ایمان په کتابونو کې په فرشتو کې بدا اجمالا کې باندې او په پیغمبرانو کې هم اجمالا کې څو پیغمبران خبر دي نه خو چې څومره دي ورته یو بل ټکی ته یاد کړو احادیثو کې چرته شته چې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پیغمبران 100,000 صلیب سره دا د حدیث په معنی نو جوابونه کتابونه ګوره مدارک ګوره بیزایو ګوره او شرقایت ګوره لاول د اخبار حادثه
اخبار حق پیژنه کم حدیثونه چې د پیغمبر خدا نقل شي په طریقې د تواصل ګن د ګن د ګن دو